انجیوز والا چې ومشته اوبه راکوي وروره هغه زموږ څه ایمان غواړي او سیاسیان چې بیا موږ ته اوبه راکوي هغه زموږ څه زموږ غیرت او زموږ حیا غواړي موږ به غیرت او حیا و دته تسلیموو بیا که د روډ را جوړوي یا برمه راوهله یا یې نلکه راکوله دا نږدې شپو کې دا زموږ پښتني سیمې کې هغه بلدیاتي انتخابات وسو کونسلران مستران چې جوړي چیرمن او ناظم جوړېږي حالانکې د مشرف په دور کې د دې کونسلر 1000 روپۍ تنخواه وه په یوه روپۍ نه ارزي یوه ذره حیثیت یې نه دی صرف د دې دپاره دی سبا زه خرڅېږم که څوک چیرمن او ناظم راتلی زه به خپل ووټونه ورباندې خرڅ کړم 15 لکه و 10 لکه و 20 لکه روپۍ بس یعنی تاسو اندازه ولګوئ زموږ په دغه علاقو کې هر پارټۍ چې د پارټۍ ماټۍ نه چلیږي زموږ زنانې 10 واره پولینګ لره بیولې هلته به یې ګوتې ورباندې لګولې یوه واره به د یوه سړي شناختي کارډ ورکوي چې دا زما خاوند دی بیا به د بل سړي شناختي کارډ ورکوي دا زما خاوند دی یوې ښځې ته به 10 خاوندان چې د هغه ورکول بیا به دا ښځه تلا ګوته به یې صفا کړه بیا به راله بیا به کپړې مپړې بیا ادبي د ډېره معافې برقه او چادر مادر به بدل کړي چې زه هغه نه یم ای ظالمانو خدای می در دې لا تباه و برباد کړه لکه چې یاست تا د یوه کونسلرۍ دپاره زما عزت نیلام کوي د خور عزت دې نیلام کوي د لور عزت دې نیلام کوي ته د 2 روپۍ دپاره خپله خور خپله لور راباسي اسلام دې څه وایي پښتونوالی دې څه وایي هغه قومیت دې څه وایي دا ولې ظلم کوئ ولې ناجایزه کوئ الله به ډېرې لوی پوښتنې ستاسې څه وکړي تاسو پښتونوالی چې دی هغه ذلیله کوي تاسو نه یاست په خبر چې دا خبره چا تا ته جایزه کړې ده چې وروره یوه زنانه ده یا خپله یا پرېدی یا همسایګان راځې وروره ګوتې ورباندې لګوې چې دا زما خاوند دی 10 واره یوې ښځې یوې خور یوې لور چې دی هغه ووټونه استعمال کړو د دې دپاره ولې ظلم کوې ولې د خلکو عزتونه نیلاموې زه د امریکې څه ګیله وکړم زه د یهودو اسرائیلو څه ګیله وکړم چې تا په کم نامه زما خور زما لور زما معاشره چې د هغه بې حیا او بې شرمه چې د هغه تا نه که جوړه دا څونه ظلم دی زما څه به ډېر خلک خوا بده کړي چې مولوي صاحب خپله خو سیاست نه کوې زموږ په کار لري زه ستا په کار نه لرم زه ستا په جهنم کار نه لرم مګر ها د خوندو د لوڼو عزت چې د هغه نیلامېده نه چلیږي هیڅ عزت مزت نسته خدای دې دی تباه و برباد که چې زما د لور د خور په عزت ته کونسلر کېږي چیرمن کېږي ناظم کېږي چې ګس دوژخ دې ځای شي زه به خپله خور نیلاموم زه به لور نیلاموم زه به کوروالا نیلاموم زما کوروالا به جي وروره یو وارې ووټ استعمال کړي ټیک د صحیح ده خو هغه انتخابات دي یا څه حق دی یا نه حق ده اصل 10 وارې په کوم بنیاد باندې کوي دا ښځه څنګه نه شرمیږي دا خور څنګه نه شرمیږي او دا لور څنګه نه شرمیږي ځکه الله تر ورځ تر بلې بدتر کړي هم یو ذلیله کړي هم یو خوار کړي هم یو وارسي پوښتنه پسې وکړئ دا ظلم نه دی هیڅ چې ګر سره د دې دنیا د پاکستان وزارت عظما و تا ته درکوي د خپلې خورو د لورو د کوروالا سودا به نه کوي د خور د لور او د کوروالا سودا به نه کوي دا د کافرانو کار دی دا د دین د دشمنانو کار دی دا د اسلام د دشمنانو کار دی چې خپله خور و لور دا نیلاموي بیا لاس ته یو شی چې دی هغه راوړي دا ظلم دی قطعا چې ونه کوي که زه درالم زه نه ما خو به تر یو حده پورې منئ چې دا راته ناست یاست که زه درالم چې یاره زه په انتخابات کې ولاړ یم ته به داسې وکړې دا ستا سپین سرې عدې نه ده د 90 کالو دا به ووټ لر راولې لا چې رانولې ګر سې مه راوله خدای دې ګر سره په ما په ووټو کې نه ګټې اوس به زما ملګري زما څه خوا بده کړي د عزت په حواله هېڅ څوک نه منم د عزت په حواله د علاقې و د شرم و د حیا په حواله هېڅ څوک نه منو خوا بندوئ شکنځاوې کوئ کمنټونه کوئ لارې نسئ هغه یو الله رب العزت مې مل دی خو تا ته بیا در ښایم چې دا غلط کار دی دا به نه کوې دا څونه ظلم نه دی دا څونه لویه ناجایزه ده قطعا به دا کار نه کوئ ورڅه خپل ووټ ورکه د دروغو ووټ لیکن د خورو د لورو د کوروالا عزت به نه نیلاموو ګرڅه دې ما او تا د علاقې پسې واخلې عزت به نه نیلاموو اسلام په دې خبرو نه راځي پښتونوالی په دې خبرو نه راځي او ګټه په دې خبرو نه راځي صحیح سلو نو ما درته ویلې چې زما او ستا په علاقه کې چې اوبه راکوي یا انجیوز والا دي هغه ایمان راڅخه غواړي یا پاچیانو والا دي
ناظم و چیرمین و کونسلر و وزیر و پلانی هغه زما او ستا شرم و حیا و عزت و هغه د عزت پړونی چې دی هغه راڅخه غواړي یا د لور یا د خور یا د کور والا دا کولی سي د لوږې دې مړه سو د تندې دې مړه سو ولیکن د خور عزت نه نیلاموم الله دې موږ ته یې وساتي چې هر چا کړي دي الله دې معافي ورته وکړي او که بیا کوي بیا دې الله معافي نه ورته کوي بیا دې الله بیا چې کوم خوند دا کار کړی دی ولاړې والله کسې چې د جهنم په اور الله رب العزت سوځلې نه یاست دومره بې شرمي دومره بې حیایي یو ورځ پیغمبر علیه صلات وسلام د کور چې وتی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها راله پوښتنه ځینې وکړه فاطمې چیرې تللې وې ویلې هغه څنګه کور کې فوتګي سوې والت ورغلې وه ول جنازې لره خو به نه وې ورسره تللې ولیا ول که جنازې لره ورسره تللې وې فاطمې د جنت بوی به ونه وینې دا یې ولور ته ویلې د جنت شهزادګۍ ته ویلې د جنت د حور سردار ته ویلې نو زما او ستا هغه په چیش ارزي صحیح سلو خیر د ابو هريره فرمایله ول رښتیا خبرې نه کوم کوم شروع کې سر به مې د چپې خوا راکاټ کړي مجبور ته د رښتیا خبرې نه کوو یو سل وزر روپۍ راکوئ یو دعوت پروګرام یو واده ماده لرم بیا یاست بس پر موږ هغه درېږم زهر خورو زهر به خورمه خو ستا دا مردار شی به نه خورم چې دا تا د کوم شي دپاره موږ دپاره هېر شي